باقي شهیدان چې په دې وطن باندې خپل سرونه قرباني کړي دي د بابړه د شهیدانو څخه تر نن هغه پورې چې کوم انسانانو د دې تحریک لپاره خپل نذرانې پیش کړي خپل سرونه یې پیش کړي الله تعالی د هغو شهیدانو ته د دې قرآن کریم ثوابونه او هغو شهیدانو ته ورسوي خصوصا وروح ته د جناب بشیر احمد بلوچ صاحب وروح ته د دې قرآن کریم ثوابونه ته الله پاک ورسوي وصلى الله تعالى على خير خلقه وعرش محمد وآله وأصحابه أجمعين أصلح أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله رب العزة كم قرآن كريم شوش مرتبط به فالحق به الله پاک دا قرآن کریم ثوابنا وارواح جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله او الله پاک دا قرآن کریم ثوابنا وارواح الصحابه ورسوله او الله پاک دا قرآن کریم ثوابنا وارواح رئيس الأرعاد خان عبد الغفار خان اوف باچا خان د هغه فلسفه د هغه نظریه بنیاد او تقدوه چې په هغه کې د پات ملو چې د بابا هغه مخلص او بالکل نرجوه لیډر و چې هغه په خپل زمانه کې طالب علمي کې دا سره جنډه راواخسته او تر مرګ ځان سره خپل قبر ته یوړه نو تاسو ټول د راخواسته که زمونږ غیرت ده که زمونږ دشتونه به په وینو لمبو مخکې به ځو په سر بغر کې لارې جوړو مخکې به ځو شهید همیش ژوندی وي او د لارې یو مټال په هر قدم به کلي جوړو مخکې به ځو عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے صدر اور پختون ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر شہید سید صاحب جنرل سیکرٹری یونس حنیری صاحب مرکزی صوبائی اور ضلعی عہدیداران اور عوامی نیشنل پارٹی کے انتہائی قابل احترام دوستوں اور ساتھیوں اگر ہم شہید بشیر بلوچ کی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ ایک حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ وہ روزانہ سر بکف ہو کر سر پہ کفن باندھ کر موت کے تعاقب میں نکلتا تھا اگر وہ چاہتا تو موجودہ وزراء کی طرح ایئر کنڈیشن دفتر میں چھپ سکتا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سوچ تھی ان کا نظریہ تھا کہ جب عوام غیر محفوظ ہو جب عوام دہشت گردی کا شکار ہو تو پھر عوامی نمائندہ دفتر میں نہیں رہتا وہ عوام کے ساتھ مرنے کو مردانگی سمجھتا ہے سڑک پہ دوستوں اور ساتھیوں بشیر بلوچ پہ بہت بات ہو سکتی ہے میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ بشیر بلوچ پہ جب بھی قاتلانہ حملہ ہوتا تھا ان پہ کئی قاتلانہ حملے ہوئے تو وہ نئے جوش اور ولولے کے ساتھ میدان میں اترتا کیونکہ انہیں پشتوں کی اس کہاوت پہ کامل یقین تھا جو ابھی مجھ سے پہلے کہا گیا اور وہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن باچا خان کے پیروکاروں کی سینے ختم نہیں ہوں گے. انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے آپ کو تاریخ میں امر کر دیا. اس وقت کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی نے جی ایچ کیو میں تقریب کی اور شہید بشیر بلوچ کو قومی شہید قرار دیا. دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ تقریب اور بشیر بلوچ کی شہادت دہشت گردوں کو، پختون دشمن قوتوں کو واضح پیغام ہے کہ افراد کو شہید کر کے قومی تحریکوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ماضی کے ناکام تجربے ہیں، ان سے سبق سیکھنا چاہیے. بابڑا، ٹکر، سپین دانگائے اور کے ساخوانی کے سانحات تاریخ کی زندہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے. دوستوں اور ساتھیوں، بشیر بلوچ کہا کرتا تھا کہ مسجد خدا کا گھر ہے، ہم مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اس کو کسی پارٹی یا تنظیم کا دفتر مت بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ریلیجیس ایکسٹریمزم ڈیولپ ہوگا. باچا خان یونیورسٹی پہ حملہ، ملالہ یوسفزئی پہ حملہ، آرمی پبلک سکول پہ حملہ، ایگریکلچر سینٹر پہ حملہ ریلیجیس ایکسٹریمزم نہیں ہے تو کیا ہے؟
बशीर बेलोर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील थे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर थे, कई बार वजीर रहे, सीनियर वजीर रहे, लेकिन आज तक कोई उन पे 1 रुपए करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। इसी को बादशाहन की सियासत कहते हैं, इसी को उसूल परस्ती की सियासत कहते हैं, और यही पख्तून नेशनलिज्म की सियासत है। दोस्तों और साथियों, मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करता हूँ। आखिर के सिर्फ दावाएं कि पख्तूनख्वा तालीमी इदारे गैर महफूजी दी और लाहौर के हीरा मंडी महफूज आखिर वाले Kita wujud bahwa kau koyo khabar aku jadi saya kaya orang jangan dah patah lagi. Kamu kan saya betul betul kamu agak sadar tersalam itu bos mengenal khabar aku selamat. Kalau last pertama bantu apa dah, terus kamu mustu udah semangkiri bantu lagi sedangta atau jumat terjadi makan jumat te, kalau nazar pas kepada program sebashir dulu honalum. فلكونوا فكرات ما تبلو الشهيد فهولا أو كان تقرير كوو زبان دي بتاسو سر خبر کئی دي شهيد دي برسي فپهانا باندې دي مخينه پیدا خلو زکه چې زمون صوبای صدر شوکر سینټ ممبرون دي او نن په دې ملک کې خصوصا په اسلام آباد کې چې کوم معاملات او کوم حالات روان دي د په مختصر په انداز تاسو ته دراتون کې د هغه سکیدون کې دغه باندې خبر درته کوي الیکشن په سر دی لاندې کوم ملګری ولاړ دي او دلته کوم ملګری بهر ولاړ دي په کار د چې راشي او په دې پندال کې کېني قرآن تلاوت کېږي ختمونه کېږي داغه ملګری نن ژوند دي داغه یادولو والا ژوند دي چا چې هغه شهید کومګو دا په نصیب کې د قبر شته او د کفن شته په دې نه زیات د قطب چې خپل انتقام دی خپل فیصله دي هغه شوي یو کېږي روانې دي تاریخ زموږ دی دور زموږ دی ټیک ته پکې زموږ ډېر ملګري زموږ نه جدا شو خو انشاءالله د دغې ملګرو د قربانۍ په وجه باندې په دې خاور به عمل راځي او دا ملک دا خاور به د دنیا لپاره مثالي خاوره ضرور جوړېږي زه د دلبس قایم مقام صدر الحاج محمد یوسف صاحب ته خواست کړو چې هغه راشي او د نننۍ په دې حالاتو باندې خپله تاسو سره خپله خبره وکړي. ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الصدر جماعة مرکزی طبائی اور ہمارے مارکے مردوں ٹول جیلو ہمارے مردوں اور داوانی سپاٹے دستے مشران پر پنڈال کے ناس داوانی سپاٹے پختون اسماعیل فیڈریشن اور این مالو اور این پی مردوں السلام علیکم. مردوں محکمہ برسی محکمہ رچنن منگا مانسو رایو زیشیو مردوں دا بہارا ہستے شهادت رسدا کوم چې بچا خان د سوچ د فکر او د هغه سوچ مخې ته وړل هغه مایند سیټ چې د دې وخت زمون د سوچ زمون د فکر او زمون د نظریه مخالف هغه کوشش وکړ په زرګونو شهیدان MP لول کړو. خدا شهید بشیر بلوم صاحب دا هغه شهید دی چې د امن د ادارې او پاکستان حکومت مجبوره شو چې دلته هلال شجاعت تمغه ورکړه. نو موږ د دې وجه نه دته شهید ملت او شهید وطن وایو. دا هغه شهید دی چې د ځان شهید کړ خو زموږ د سباوون لپاره امن راوړو. نن که په دې منځ کې امن څوک راوکړي چې امن راغی نو دا د NNP د سلګونو شهیدانو شهادت دی او دا د بشیر بلو شهادت دی چې نن په دې منځ کې من نه هغه خلک چې چا ولا دفتر خلاولي هغه خلک چې
पीछा वाले जल्दी बोले आखिर दावा की सुमन अमन राइस दा अमन द बशीर बिलो दबी अमन दे आखिर की दिमगरी यो शेर राजो चले बशीर बिलो द पारे वक्तुना वक्तटिट शो खुदा सर वक्तटिट शो द जरा पमीना द जरा चे पुख्तुनो पगेरत के लिए बने शो मेहरबानी मरगरो नंद बशीर बिलोर से इंदमा कलीदा और बशीर बिलोर से बांधे तोलो मरगरो खबरें उगले दावीद कुर्बानेना दावीद निडर तोबना दावीद बहादुरेना तोल मरगरी खबर दी तो आया दा माइंड सेट डेवलप चाको दा शहूर दा यर डरा दा मरगरोना तहरीक के दा वर्करोना उबा सलाचा दा टोला दा बाचा खान उमागा फलसफा आगा खबर अला चे बाचा खान बा पहाड़ दे के कोला वली खान बा पहाड़ दे के कोला चे गुनाहगार मंग दे लो ब्या यरी बोले यो सड़े गुनाहगार इन आगा पप्पल मन के पकड़ के दन न यरीगी तो जे यो सड़े गुनाहगार नहीं गलत नहीं आदत बशीर बिलोरा से दलाल अब्दुल खान से अभी पप्पल कायम दायम पप्पल खबरा पप्पल उसूल बांधे वलाड़ी और पप्पल मौकफ बांधे वलाड़ी और दागी दा यर डरा हुई न या वो मंग शहीद छु या वो बम धमाका बांधू छु या वो मंग दे सरदार पदेव यार दागा टोर दा मशराम बरकातु संग जदता मरगरी हुए चे गाजी ये इफ्तिखार से बिल्कुल वापस सारा सारा जगह दे लाल अब्दुल खान तो मंगला दे यो गाजी दे ब्या बदल तासो और अप्पल तंदीम बोले मंगर उस्तो परीदो कराचे के चिसटेम के दलता दादलिए दा पारा और पदे मल के पादलिया बांधे हुआ रोचो नो जमंगा दा कराचे चिकम के आदतो जमंगा गाजी सेनेटर शायद से चकले ऐलान को वगो जे पबार मई बांधे बरोजे नो दे गाजी सर दा कम जिमन जमदीना जुमंगा टूर गाजी हम जुमंगा मार्का सा तगड़ा और जे कम जितना टूर शैतानी दसिन और दे दे मरगरी याद दे दे क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह द नूर तंदीना द नूर पार्टेना पहिशी के पाते न दे रुस्तु न दे कलम जे मंग क़यादत और द पार्टे मशरानो मंगला काल ना करे दे मंग दी पकाल मान दे लबेक वेले दे और मंग बाइंदम इंशाअल्लाह जे कल अदा से दगराला मंग बद दे पल गाजी सरा जे मंग दाला कराचे कम गाजी दे जे दे कलम को मंग बांधे आवाज कई मंग टोल पर द पशा वलाड़ियो और द सरा मतलब बेक वायु मरगरो दा खबर है वो पप्पल यो शेर रा गुंडो कोई कगादिश ने में पकावर में वलाड़े तो गुलाम मर्द राजे तुके पिलाड़े तो कतरे कतरे फौज में तो दुश्मन नगला और मामू पलीदावे तो जुमा काड़े बदनाम मुहतरम साहब सूबाई सदर रोड अवामी नेशनल पार्टी उदगारान और जिले सूबाई वार्ड मरकज अस्सलाम वालेकुम उजो सिर्फ दा खबर कौम चंदन का सुटी उगोरे मीडिया उगोरे नूरी पार्टी के यदीगी दागे पी एमएनए सेनेटर या लगे लीडरशिप यदीगी वे दा गाल दे मुंग देर खलक्यू मुंग आगा दे पार्टी खलक्यू मुंग हमेशा शहादा मतलब दाने के चिया से चंदन बशीर साहब शहीद शहादा जब तक सरदार शहीद शहादा जब से मोहम्मद शहीद शहादे जब सादे काटक शहीद शहादे मुंगा खले भी अल्हम्दुलिल्लाह द ग्रुप लिस्कियो तो शहादा ऊपर लिस्कियो आखिर पता का शेर बकबल तकरीर खत्म कम वही खतीम का परिश्ता के शुद्ध मल को दगेला का खतीम का परिश्ता के शुद्ध मल को दगेला का अल्लाह की फसल मर के मतन पकड़ गई वसलाम साउथ सीनियर नायब सदर सुभान से दावतपुर को दावामी नेशनल पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर आने को लपजी से तेरा के खिलाफ मुख्तसर गुनाहों
او د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د ادارو زما ګورلو بچو نن موږ د بشیر بلور ورځ لمانځو هغه ته خیراتي عقیدت پیش کړو زما په نظر کې چا د څه بهترین خیراتي عقیدت پیش کړي نو هغه دا دی چې هغه د هغو مقاصدو لپاره قرباني ورکړې ده پکار دا دی چې هغه مقاصد موږ خپل کړو نن حقیقت دا دی چې ډېر موږ دلته ملګري راجمع شوي خو چې د قربانۍ ته وګورو نو دا د هغې په مخ کې هېڅ هم نه ده اوس موږ وجنې ولې بشیر بنور ولې وجه زما په خیال سره چې تاسو هم پته راو د ټول پاکستان ته پته ده چې عوامي نیشنل پارټي د پښتنو یو قومي تحریک دی د دې چې کوم سوچ او فکر دی د هغې سوچ او فکر مقابله په دې ملک کې هېڅوک نشي کولی چې زیادت نه پخوا به یې موږ په جیلونو کې اچولو او چې دوی پوه شو چې په جیلونو نه کېږي نو زمونږ په مرګ یې شروع کړه خو نن د الله تعالی فضل دی هغه خلک په بدله کې سوچ کوي چې دا د داسې ملنګ بابا تحریک دی چې که موږ ډېر کوششونه وکړو خو په مرګ کې د ختمولې نن بیا هم د زرګونو خلک په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې او په دنیا کې راوړي او دا د بشیر بهلول ورځ لمانځي چې کوم بشیر بهلول دوی د میان نه یوړو او د دې وجې نه یوړو چې موږ یې د کار نه روکاولو چې دا کار کوم کار کوي معلوماتو مطابق یو ورځ د هغه ټلیفون بند و نو افسران یې ویل چې بشیر بهلول ټلیفون بند دی چالته دی او دلته په ښار کې دماکه شوې وه ادارې چې تر هغې ته راورسېدې چې ویې کتو نو بشیر بهلول زخمیان په امبولانس کې اچولي وه افسرانو چې تپوس وکړو نو هغه ورته ویل چې موبایل ما نه په جلدې کې کور پاتې شوی وم ما ویل چې زه د خپلې سکوټې غم کوم نو بیا رانه دا زیات نه وي داسې سړی و بشیر بهلول داسې خلک هغوی به مونږ نه پرېږدي چې سر سړی زمونږ نه وجني او د دې وجې نه وجني چې د باچا خان بابا د سوچ او د فکر مقابله د دوی سره نشته چې په سیاست دوی زمونږ مقابله وکړي بشیر خان په باره کې یو نیمګړی غوندې شعر هغه ووایي فرید جان صاحب هغه بلکل د غني خان په دې شعر ژوند تېر کړه چې که قاضي شمېر مې په قبر کې ولاړې که غلام مړو راځئ دوی پې لاړې چې په خپلو وینو نه هم لمبېدلی مورې ما پسې په کوم محبت ژاړې او چې کترې کترې مې فوج د دشمن نه کا چې کترې کترې مې فوج د دشمن نه کا په ما مه پرېږدوئ د جومات غاړې او یا به دا بېننګه ملک باغ یادن کم او یا به کم د پښتنو کوڅې وډارې ډېره ډېره ټول صوبایي مرکزي ضلعي عہدیداران او په پنډال کې ناست زما په وینه او مینه رنګ ملګرو نن بشیر بهلول پنځمه کلیزه ده او حقیقت دا دی چې یوازې بشیر بهلول نه زموږ شهیدانو چې ټول تاریخ رقم کړی دی تاسو ګورئ چې په دې ملک کې د ټولو نه زیاتې قربانۍ او زیات شهادتونه چې ورکړي دي هغه عوامي نیشنل پارټۍ ورکړي موږ ولې شهیدان کړي زموږ ګناه څه دی موږ په دې ملک کې د حق او د سچ سیاست کړی موږ په دې ملک کې همیشه د سماجي انصاف خبره کړې ده موږ په دې ملک کې د قومي برابرۍ خبره کړې ده او هغې ماینډ سیټ ته دا کومو ملګرو چې ذکر وکړو چې دا اوسنۍ خبره نه ده د کله نه چې د پاکستان جوړ شوی دی د یو ماینډ سیټ زما او زما د سیاست خلاف څرګند دی ما سیاست ته نه پرېږدي ما شهید کوي زما د جیلونو
कोई लेकिन मलगरो खबर और है कि हमेशा पता द हक और द सच चले दानच रावानी नेशनल पार्टी का एजेंडा सदा दान मजलूमियत पर भी सदा दान हुसैनियत पर भी सदा दान शहीदान पर भी सदा او کله چا دا خیال چې په شهادتونو په رکاوټونو په تکلیفونو په جیلونو به موږ د دې عظیم بابا دا تحریک ختم کو کمزوری به کو نو هغه خلک د خواب په زانګو کې ځانګي دا تحریک په خپل مرام او مقصد ته رسي او انشاءالله کامیابی ته ورسي ملګرو په بشیر بلور باندې ډېره خبره کېدای شي چې یو سړي ته دا پته وي چې خودکش په ما پسې مسلح ګرځي د خودکش په شکل کې مرګ په ما پسې ګرځي او دی بیا هم مرګ د غاړې په غاړه ورځي نو د دې نه عظیم قرباني بله کېدای شي د بنو د شهیدانو نه یې راواخلئ د ټکر د شهیدانو نه یې راواخلئ د باپړې د شهیدانو نه یې راواخلئ د کراچۍ د بلوچستان او د پښتونخوا د شهیدانو پورې څومره زموږ ملګري چې زموږ سره په پروګرامونو کې ناست وو هغوی نن د شهادت په رتبه باندې فایز شوي دي او الله تعالی په قرآن عظیم کې فرمایي چې شهید مري نه هغه خوري سکي خو تاسو ته د هغې شعور دی زه به دا خپلې خبرې په دې یو شعر باندې راغونډې کړم وایي زه د تاریخ سره جوړه روان یم زه د تاریخ سره جوړه روان یم خلک بلول زما مطلب کې نشته او چې د پانځۍ تختې ته وخېږم نو سټ ګرول زما عادت کې نشته عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي کابینې د مرکزي لیول سیکرټري د نواب خان په خوا کې راشي ويزور حسب يقول شيء همت مثلا من في وركها مشاركة التعارين والدول المنطقة ويسرع पंडाल के नाम सरा दफ्तरी खदमतगारों सरा नेब सरा NDP सरा और ANP सरा मुसलसल जदोजहद की फसद अवल के दावों किरदार पालिश वेले बशीर अहमद ब्लोर जम सूबाई सदर होंगे पिज़्ज़ा पेरेड सूबाई असम्बली मेंबर हम पालिश वेले और मुख्तलिफ ओहदों बांधे नंबर को के सीनियर वजीर होंगे आगा जमन पारा जमन टूल पारा आम मशालो कि पदा वक्त के त्यारे वे जुल्म वो ज़्यादती वो त्यारे वे स्कूल नवराने लल उजरे उड़ाने लले जुमातुन बम्बारे के दले जनाजों बाने खुद का शामिल के दले थोड़े त्यारे वे कि पदा वक्त یو ټایم او یو وخت هم داسې راغلی و چې پاچا خان مرکز هم بند پروت و او زموږ مشرانو به دې طرف ته نه شو راتلی نن پاچا خان مرکز آباد دی د تېرو درېیو څلورو کالو نه ډېر پروګرامونه کېږي پکار ده چې دلته نیشنل یوث ارګنایزیشن پښتون کنفیډریشن او زموږ کلچر وینګ دغه شان زموږ انفارمیشن زموږ څومره ادارې چې دي هغه دې فعال شي او هغه دې په پاچا خان مرکز کې کوشش دا وکړو چې د هر छुट्टाई को रसवादे तो सुसन दीवार बदली जिधर से बाकायदा पसंद और शक्ल की जब मुख्तलिफ सुनर में की सारे बाकायदा प्रोग्रामों ने कई दस उस्मान गनी सर लोग चार्ज दे दी बाचा खान मरकज पक्का तो तुम रदाई के कम तंजीम दे प्रोग्राम की जिधर मक्के लागत हिसाब और कई जिधर दो तंजीमों या दो प्रोग्रामों की योजना थी मगर मुस्तास को दोबारा वक्त कभी पहुंचे माने दा कोशिश करे नजर वो साफ तो जमो the Cabinet Sardar, the Sindh Awami Nation Party Salar, Senator Shaikh Sisir Tafaskum, Chagarashi of
शहादत सरासरा ज़मीन द पार्टी से 1200 कारकुनान रजी वतनी महाजी या बदला बाहरी में जगह की पार्टी जो खबर बनाई तैमून दहाई और शहीद बनुमान यौरल मनावल और जमुन शहदा ज्यादा और रज पकाल के 320 करती ना मुमकिन है ना कि मुंग में बिया मुंग थोड़ा सरू तो शहदा में जमुन थोड़ा इजी और यदि वो सिस्टम में और तरीक़ाकार बता रहे हैं अब तरीक़ाकार दारी इसमें बशीर या गए मरकजी लीडरों को मरकजी उदारों बमला को शहीद को खुदा पार्टी मरकज की भी दर्जन भी है वो सच जुड़ा का दाद सुबह दे पारे हो काज जो सुबह दे बोले तो मुझे जितना पकड़ा जाए तुम शवाला जिस पर जब तुम जिबाई के देर का कांडी यो यो मुझे जाने वीर भी शेरा का बाहर मुझे भी जेले देश का दरान शहीद आज भी उसे हमारे सेना मखान है वाले डॉक्टर जियाद है वैसे खुदा दे बेहतर सिक्योरिटी बेयो जख्मी बेदा शक्ल संडे को टाइम में बदली जादू बनानी की बदलामी ने बेदा मुंगा ये बहुत अच्छी कहानी जगह देर करा दे दरवेश जरा दे खुदाली बेहतर वक्त दे करा कि बगदादी खानदान पकम यूसी की बातगी फकार दे जे आला जिला दाखिल रजी को मुनासिबत बावकुल वार्ड की कुरान की और वाले जल्दी पल का तो मुदाला और सुबह के आगे कथा मौजूद है बाकी क्या आवे तो लाजिदा की मुझे मुंड का देखने में या मौजूद है तो मुंड नहीं हुकूमत को आया गन आया साथन दारा पाठे ने काम खा खा जोदार वाला और पूरा पानी की में से दिमाग का मुंड पकड़ा जो सही पूरा पानी आ वो दुआ दारा न्यू उड़ा हैदराबाद लागे दक्षिण पूरी जी द अवामी नेशनल पार्टी से सियासत करा अल्हम्दुलिल्लाह जब तो हमारा खबर सुसु पे गई कि मुझे शोहदाओं को पार्टी मुझे कहा बाजू से शोहदाओं को जिसके बाजू तो मुसलमान पे इसके जमीन ईमान और इज्जत आ इस्तेमाल खाते दोनों यानी पर इसीलिए रियो इससे चाहिए सच्ची और दरूस से सच्चे अमर दे मर्द मदान दे गरीब दे का हिंदू दे मुसलमान दे सब वगैरह देवमरी तय उससे चाहिए दिल से बेन मनाएंगे मर्द दर्द चाहिए और दरूसरी दरूदा दुनिया दल दुनिया पानी दा तब ये सोच रवानी करे वो कारोबार ऐसा पे इधर है वही और खबर नहीं हुई है का सोने पकड़ के बोलते पढ़ना मिले वो तो समाचार में चीज जो मारो चीज तो अगर आप दी जल्दी में प्रत्येक के ऊपर वो तो उनका कथा ले वो चीज रही होते पंजाब के योगाड़े कंडीशन पानी के 150 किसान सही ना वो रोजाना इंसान नहीं उम्मत हक प्रतीश कर ले कि अल्हम्दुलिल्लाह तो बदनामे मन रही दगलाम वर्दे मन रही हल लगे लड़की मुकाबले उसकी मुर्शी हुई तेरी अगला की उनकी से मुर्शी दर बदनामे मन रही मुंडे जब मरगुना ते पाटे जब मजबूरी का चोटे दर कुर्बानों पाटी दिल कुर्बाने की मुन्ना मुन लार कुर्बाने और मुन निशो कुर्बाने और मुन मिश्रान कुर्बाने और बजाहन में मरबू मुंड दला ऊपर का ना हमारा खान से बगल कब लगो जिसे तो खुशाले खबर पर पाने के इसका और या जेल ले या मर्दे जब पानी जी को मैं तो जब से आता कम में बिजनेस में जाए मान लो तो खुशाले खबर को जो जो खुशाली को रिश्ता तो बाबा में निकल पड़े कि मतलब खुशाले खबर हो है तो बाबा ने हमारे दुनिया पूरी तो बार में पूरे को आ जाएगी उधर ये विश्व है من بهر قدم بیا الحمدلله چې شهداو بلس کیو چې قاتلانو بلس کیو د بدکارو بلس کیو د ظالمانو بلس کیو چې دا دنیا دا یو حقیقت دی دا فانی ده او کله په دنیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پاتې نشو یو بشر باندې پاتې چې مرد حق دی پاتې کېدل نشته د برنامه د ماګه او د تبي د مرنا شهادت مانته یو ځانګړی نو خپل ټول شهدا ته شکر سلام او دا مې سره سره چې ناز کتاله نن نه ممکن هم دا پیدا وته
موږ د کراچۍ پښتانه یو په کراچۍ کې پښتانه د قبایلو نوم راغلي د سواتن دي د هزارې شته د مکان صحابه د بلوچستان شته د افغانستان هم سره شته نو زه نن یو مثال درلود موږ دلته کمزوري او کوم سره خپل کله دي په مجبورونه په خپل کوم موږ د خپل کلی د مجاهدونو وې خاني وې نوابي وې موټرې وې خوشالي وې موږ نه راځو دا مې وځي کته چې موږ خپل کلی مې راغلي کله چې موږ راغلو زموږ د کلی ملک چې دا خانو چې موږ هغه زمانه په کې پاتې زموږ د وجري دي زموږ د سیدان وجري 200 وکړه زمون هم خالی په شریکه کې دلته زموږ سری دلته چې موږ راځو بیا روزګار وو بیا سر څومره وو بیا ځان له ډیره وو بیا موږ په بوت کې په سوال کې په مکان کې چې کومه پوری او رشتہ داري هغه هم باندې او په کراچۍ کې بیا خپل اوجرا او هم حاضر باندې زموږ د کراچۍ د پښتنو لپاره د کراچۍ د پښتنو د بقا لپاره د کراچۍ د پښتنو د عزت لپاره موږ ډېر سخت کړو موږ ته ډېر ګران دي موږ په خپله خاوره نه یو کراچۍ دا زموږ خاوره نه ده دا د سیندي خاوره ده او په دې خاوره د ابادېدو لپاره او په دې خاوره خپل ځان په عزت ساتلو لپاره موږ یو کېدل زموږ کله ټول پښتانه دي چې کوم سړی رشتې وړي چې کومې پاټۍ مو په ټولې غټي په هم د کلي په سره راونی شو او خپل کار ته راځي دلته به سړی راهیسې د پاټۍ په سره دلته د کلي په سره تاسو کار نه کوي دلته د وجري په سره تاسو کار نه کوي په کلي کې زموږ ډېر راځي مسلې دي موږ یې جومات څخه کوو چې زموږ جومات هم د شریک دی زموږ د پېشمان هم په شریک دی زمون جنازې ته به هر عزیز راځي زمون قبر ته به زمانه سیدانو هر سړی راځي ځوان به دې قبر ته ځي او بوډا به راځي لاسپې ته به ځي لیکن دلته هغه شی نشته او غم او خالي هم به هلته په خیبر پښتونخوا وغیره او نن په کراچۍ کې بیماري شته مرګ شته پراڼه تحصیل شته او وسایل مو کم دي نو د دې وجه نه دا تاسو چې کوم خبرې کول غواړم په دې تاسو بوج زیات دی ولې تاسو خپل د شریک مجري پاتې دي جمعه د شریک پاتې ده دلته جراج موږ د کورن وو نو غریبم وو وجربم وو جمعه هم وو عوامل چې باندې بلهان بابوي دا باندې نه ورولې نو ځکه دا ورغواړم چې په کار داري چې موږ هغه خپل شهدا په کراچۍ کې زموږ په مرګي شهیدان شوي کم سے کم په خپل مصیبت ته یاد لرو ولې دا یو شي زموږ یو وجره شو او کراچۍ زموږ کلی شو نو د دې کراچۍ د ژوند د تېرېدو لپاره بیا د کراچۍ په پولیس کې او د خیر پښتونخوا په پولیس کې د زموږ یو د اسمان طرف دی دا صرف قسم کړی نو پیسې پیدا هلته ډم پښتو شته وروري شته چې مشر ملک ورشي څو څو بې د وسلې سره لیسلې کسان دي ما ورته ټلیفون کړی هغه شلي دي په کراچۍ کې بې لیسلې سړی تماچه چې بې فکري شپېته ده هلته چې 200 روپۍ ورکړي کوم چې کومه دې جرمانه راکړي 200 روپۍ کلاشینکوف یې سره لیسلې بغیر لیسلې جرمانه 200 روپۍ دلته په دروغ پولیس والا وایي چې کوي تاسو باندې تاسو ډېر دي تماجه دې شپې پردای و اوس نو راوړه کني راوړي په دې راوړه چې تماجه دې کیسه دا باندې په 50 په دې راوړه نو په خراب حالت وو موږ په دې حالت کې ځاب نه راځو په دې کې موږ یې کاوه په دې کې موږ یې والد دا ټیم تاسو نن کوم لګولې دا د خپل بقا لپاره د خپل بچي د عزت لپاره د خپل مشر د خپل کور مور او د لور د عزت لپاره دا ټیم تاسو لګوي موږ یو کېږو موږ یو ځای غونډېږو نن به یې نور بنوم سبا د وزرای یوسفزي بنوم بل د امیر سردار بنوم بل د بل یو شهید بنوم
ومونږ له دلته خپل قوت مظاهره هر وخت کولی مونږ دا پارټي کم سے کم خلک چې کمزورې وي کم خلک چې مجبورې وي هغه له بیا دا کار همت ورکړي او همت مونږ له پکار مونږ په دې لږ وسایلو کې په دې لږ طاقت کې خلک مونږ ته پکار دي کې دومره خلک دې چا کوي چې کوم خلک عوام نشي پړل راځي مونږ نن تاسو چې وګورئ په هیڅ مې چې کوم پروګرام نشه کړو د شو د څلورو پنځو کالو تاریخي جلسه مو وکړه تاریخي دې مو کړې وه دا ستاسو په لور شوې وه دا ستاسو په کومک شوې وه تاسو یې همت کړو نن تاسو د زه به دې مبارکي درکوم چې کله تاسو کوم ټیم ځای کوئ دا د خپل قوم د بقا لپاره دی د دغې قوم د بقا لپاره باچاخان بابا خپله خالي نه واغستې هغه درویشي اختیار کړې وه هغه دولت نه و کړی هغه د خپل قوم د بچي کور ته تللی هغه به وایي چې پښتون په پښتونه دی نن موږ ته پکار دی چې دا دومره شهدا مو ورکړو پکار دی چې موږ د هغه شهداو هغه اصلي فلسفه هغه سوچ احترام انسانیت دی نن الحمدلله نن د پاکستان اعلی اداره دا خبره مني چې د عوامي نېشنل پارټۍ موقف صحیح و نن ستا هره اداره دا خبره مني چې امریکې په افغان واک کې موږ استعمال کړی یو نن الحمدلله هر یو پاکستانی سو بین الاقوامي دنیا په باچاخان باندې ریسرچ کوي نن دنیا دا لیډران کې شوي چې او دې یو بل مکه نوم جاغسته نن هم باچاخان باندې ریسرچ کوي انګریزان یې کوي امریکا یې کوي برطانیه یې کوي فلمونه جوړوي کتابونه جوړوي او باچاخان بابا یې جوړوي ولې د هغه په احترام انسانیت باندې یقین ساتلی هغه به لومړی د انسان نه جوړ شه او چې یو سړی انسان دی هغه مسلمان نه جوړوي ورو دا یو حقیقت دی دا ومنو چې پښتون الله باچا ډېر ښایسته بادر دینداره او تکړه پیدا کړه دا خبره هم دا د پښتنو ویلي چې پښتون چېرې اتفاق نه کوي خو پر یوه خبره اتفاق کړی دی چې چېرې به اتفاق نن که د کراچۍ پښتنو اتفاق وکړو دا ما برملا ویلي دی ویل چې د کراچۍ پښتون په یو لاس ودرېږي د سرې جګړې د نام دی د خیبر پښتونخوا د پښتون حق به هم دلاویږي د بلوچستان د پښتون حق به هم ملاویږي او زمون د لوی کور افغانستان د پښتون حق به هم ملاویږي په شرط د دې خو یا عذار دی یا نظر دی یا که د بدوا ده چې د پښتون اتفاق دا هغه وجوهات دی د کله ناکله چې پښتون په کراچۍ د پنځوسو لکو پښتنو دعوت کوي په کال نن سوشل میډیا دومره تېزه شوې ده په کال چې نن د لارې نه سرې وي خو هر سړی وایي چې دا بس دا اکبر بابا د ناراض بابا خبره ده چې ما وخېږي به دی ووهه وایي د امریکې چاوده غلطي شوې په سوونو پښتانه او خلک پکې بې ګناه مړ کړو جوماتونه دې شهید کړو مدرسې سکولونه دې را نرمان کړو او نوم به د اسلام نه برباد کړو زما د مذهب د اسلام دا کار نه او مړ دې کړم او په ټي وي دې وویل دا ما او هغه بیا هم راځي او بیا چې ګرفتار شي وایي دا ته ډېره کله پادري وکړه صفا خبره یې وکړه کمال دی په زرګونو انسانان مې وژلي وایي چې انډیا په خپله بیا وایي چې انډیا پیسې راکولې په ځان ګواهي د غیر ملکي د پیسو کوي او نوم دې د مذهب اخیستی نو بیا زه د علماو څومره تپوس کوم یو علماء حق دي چې هغه مور او پلار دی یو چې د مذهب ټیکهداران علماء سو دی چې ستاسو اوس څه خیال دی نن دا
چې ډالر او پیسې د انډیا نه لري او ما مړ گئی ما ته وایي د انډیا ایجنټ هم وایي د انډیا ایجنټ د هندوستان د انډیا ایجنټ ما هغه ما وایي ته خو ایجنټ وایي د انډیا ایجنټ ته وي او نن په خپله احسان وي چې موږ ما ولیدل چې د انډیا نه مو پیسې راسي اوس تاسو وایي دغه د مذهب ټیکهدار چې کوم چې په مې پیسې ورکولې ډېرې په ځان هم یو پیسو ورکړي دا تاسو څه کارونه کړي دا تاسو د انډیا په پیسو د کافر لري کړي او موږ د مذهب تباه کړو هم د مذهب بدنام کړو او هم د زما قوم تباه کړو دا دومره انسانان وجل او بیا په دې په برملا په ټي وي باندې بهريه ویل دا ډېر د افسوس خبره بہرحال رونو اور خاص کر کراچے کمزوروں مصیبت زدوں پختنوں सरकार नेक कार रहे सरकार नौकरी लपारा न को सरकार दौलत लपारा न को द पख्तून द बका द बड़े खो और मोर द लूर द इज्जत लपारा द पख्तनों द ग्रेवालों न हर अगला हुआ थी ज़मीन जे का मकसद दे अगर ने और बदे मकसद के बदे लाल के कुर्बाने राजी मुख्य उम्र करी थी ब्याह में मर को और मुझे तो जहनी तौर तैयार हो और यदि जिंदा मिसाल बशीर बिलोर शहादत हो यदि जिंदा मिसाल आवामी रिश्ते पड़े आज वो कारकुन कागा पर कराची क्यों कागा पर बलूचिस्तान क्यों और कागा पर खैबर पख्तूनख्वा क्यों दागत सोच और फिक्र दबा जहां मवाद सोच और यदि बावजूद چې په کراچۍ متخالیه کې زموږ څومره کسان د خارجي لري خو بله هم نه ته ووایم وروڼو دغه کار چې کېده دا یوازې د ایم پي نه و دا یې پیسو لګاو دغه د مذهب ټیکهداران د پیسو شوقین ولې به د کراچۍ کې د ګورباډۍ خلک نه دی ولې به د کراچۍ کې بل بزنسمین پیسو والا خلک نه دی وژلی دا پتې چې شروع شوې کراچۍ کې زیاتې پتې زموږ د بدقسمته قبایلو نه راغستې شوي د بلاکونو د تلونو پیسې اخیستې شوي د لرګو د ټالونو نه پیسې غونډې شوي زموږ د ټرانسپورټ د ټمپرو نه پیسې هغې ظالمانو راټولې کړي یوازې ایم پي نه وویلې ایم پي خو ووه هغې بدبختو ته پیسې پکار وې هغې پیسې چې د انډیا د یو سړی پیسې دي هغه ته به بیا د ایم پي سره و او چې نوي پښتون چې پکې پوټ مونځو نو هغه د سړي ورکول او خط به یې لګاو کړی دومره یې کومه پیسې راوړه زموږ څومره کسان دي زموږ د یو مرغۍ بچی شپږ میاشتې هوا کړو او ته د ایم پي ټوله پارټي چلوي او په منځ کې خبر نه دي چې هغه 500 روپۍ چاته ورکوي خو نوم یې داسې و زموږ تکلیفونه ډېر تېز شوي د ایم پي په نوم باندې خلکو ته ډېر تکلیف میلاو شوی خو بیا هم په دې باندې ضمیر مو مطمئن دی چې په غلط نه دی مونږ په خپل سوچ کې په فکر کې عین د مذهب د اسلام مطابق او د پښتو او د غیرت مطابق او په خپل ملک د دننه وجود غواړو د بقا ژوند تېرول غواړو کم حق چې د بل د بچي دی هغه زما د بچي پکار دی پکار دی چې ډېرې سلسله کې مونږ ټول خپل ټایم ولګو دا څومره ټایم چې لګولی دا کم دی نور بړاو وایي تاسو ټارګېټ د 50 لکو پښتنو دی تاسو چې څنګه څنګه تناسب دی تاسو په سر روز د 50 لکو پښتنو دی زموږ د بلوچستان نومه په معذرت دوی چې بلوچستان ته لاړ شي ووټ ورکوي چې یې ویل او دلته کې زموږ په سر دی زموږ که د افغانستان نومونه دی هغې ته سره ووټ نه پېژني لیکن دلته پښتون دی دلته چې هر پښتون دی چې کله یو تکلیف کې راغی نو بیا دی ایم پي دی
چې کله خوشحالي او روغ او ښې پیسې ولري نو زه به د پاتې وم، زه به د ازادۍ یم، زه به د افغانستان یم، زه به د بلوچستان یم، موږ بیا تقسیم نه تقسیم یو. د کراچۍ کې آباد پښتنو نه تاسو د سوات یې، نه د مردان یې او نه د بلوچستان یې، تاسو سره د کراچۍ پښتانه جوړ شئ او دې نه خپله بقا وکړئ. دا ژوند به دلته تېروو، ښه په نه به تېروو، د بل نه به ښه تېروو او دا هم الحمدلله د ستاسو نه بغیر د کراچۍ د چاپلار نشي تېرولی او ستاسو په بدولت باندې به د کراچۍ په خلکو موږ حکمراني کوو. خو چې کله تاسو یو موټی شئ، خپل قوم تیار کړئ، خپل خلکو پسې وګرځئ، په دې خبره یې پوه کړئ چې که موږ د عوامي جرګې سره جنډه نیسو، موږ د لاس مضبوطو، صرف په کراچۍ کې یو ورته وکړئ چې یو نوي پښتون کار ته لاړ نه شي. په هغه ورځ باندې به د کراچۍ خلک راځي او تاسو به خوږه کړي. د دوی ګیټ مونږ کولاو، د دوی بچي مونږ کولاو، دوی ته مارکوټونه مونږ کړي او نن الحمدلله دا ټول د شینواري او ټیکو والا ناناګل کلیوال دي. ډوډۍ به هم نه خوري، ټیکه به نه به ضروري دي. نو کار ته پکې شته، قوت خدای درکړی، هنر خدای درکړی، غیرت خدای درکړی، ښایست خدای درکړی، صرف استعمال یې نه پوهېږئ. تاسو صرف زما په کراچۍ وچلېږئ، ټوپک به نه لرو، ډنډه به نه لرو، سر به نه ماتوو، جګړه به نه کوو او حقونه به ډېر غواړو او ښه به یې غواړو او په کور به یې غواړو. ناظره به هم صحیح، پولیس به هم صحیح، کالج او سکول او هسپتال به هم صحیح. خو چې تاسو ټول پښتانه د کراچۍ 50 لاکه یو شی نو کار ناممکن هم دی. د 50 لاکه پښتانه چندخان ته تللي دي، عزت کې دلته په تحصیل کې کېږي یو ډېر بل ځانګړي دا پښتانه چندخان ته تللي خو کوي به څه، موږ سره بله لار ده، یوه لار ده. کومه عاجزي چې پاچاخان ور واغستې وه، کومه سادګي چې هغه اغستې وه، زمونږ عین دی هغه پکار دی. پکار دی چې مونږ په خپله روټۍ کې وړلو کوم هغه ته وګورو. پکار دی چې مونږ په خپلو وسایلو کې څومره زمونږ بچت کېږي چې مونږ یې خپل ګاونډي د پړوسي سره وکړو. نن تعلیم ایجوکیشن پکار دی، نن د ایجوکیشن ضرورت دی. پکار دی چې کوم سړي وسایل وي چې په خپل بچي سره وښوي، باقي چې څوک سره بچ کېږي چې هغه بل یو حقدار سړی په خپله وګوري او د هغه په بچي باندې ایجوکیشن او تعلیم وکړي. چې هر پښتون سرمایه‌دار راپاڅي او دی ټولو بچو ته سبق ووایي. زما د په خیال په کراچۍ کې به یو بچی به نه پاتې کېږي. زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ سره خپل ځان پېژنو. په پښتنه کې د چریټي د خیرات کار نشته وایي. کروڑپتی پښتون ته ورشه یو سپا جاکټ به یې جوړوي چې سړی ته ګوري شپږ میاشتې کې هغه خپل جاکټ پرېږدي چې د ګاډۍ سپوز کوي 400 ډېرې دي، څونه 400 ډېرې یوه ډېرې په شپېتو پاویا ده 400 ډېرې مالک او جاکټ ته ګوري خدای قرآن کې سړی له خیرات او بیا وایي د غریب او بیا دا قوم دی چې غریب شته د کراچۍ دا نوم د پښتون بدقسمتي ده چې کوم پښتون د ډي ایس پي نه غټ افسر شي نو هغه وایي چې دا کار زما پلار د افغانستان نه کړی، بیا هغه ډېر ایماندار شي، بیا هغه پښتو پرېږدي، بیا به د اردو وکړي خوشحاله. کوم پښتون چې سرمایه‌دار شي هغه بیا مسله بدله شي، هغه بیا د غریب خبره راوړي، هغه بیا داسې جوړ ما کړي. ورونو د کراچۍ سرمایه‌دار چې خپلې پیسې بچول غواړي، هغه د خپل عزت ژوند تېرول غواړي، پکار دی چې غریب پښتون ځان سره وژل کړي او د قوت او خپل یو وجود وکړي. نن موږ تکلیف تېر کړو، بانابۍ تېره کړه، زموږ شهدا وشو، موږ تکلیفونه تېر کړي، په دې کې څه شک نشته. نن الحمدلله چې کله زه باڼه ته رالم او د دې مرکز ابتدا وه، په دې جلسه کې ما وینا کړې وه یوه سپایي نشي بدلولی، یاد وشي موږ ټاڼي ته نشو تللی، موږ د عیسایي جواب نشو کولی. نن په کراچۍ کې چې نوی پښتون دی هغه د هرې پاټۍ دی، که په څه چا زه وکړم ما ته وایي آیسي سره خبره کول زما کار دی، د وزیر اعلی سره خبره کول زما کار دی. دا قوت ستا
وخت دی دا پارټي نه تاسو نه د بار مې واقعا کوي شو دا موږ به پیغام جوړ دا موږ به ایمان جوړ دا موږ ترسیو کړی دا موږ استجابه نه وکړه موږ په وجود تسلیم وو موږ نن د پښتون وجود تسلیم کړی په کراچۍ کې پښتون ټول دنیا باندې د پښتونونو بغیر نه پېښه نه کوي لهدا راستاو یو کامیابی ده د دې کامیابی اخیرنی شرط رسول د دې کامیابی اچیومنټ د دې فائدہ غستل هر هغه غریب ته ټول پکاره چې د کوم مساعد نشته پکاره په خپل خو نشانو ولا قوي د هر مظلوم پښتون د مدد او د بچاهم نو ورسول باندې دا له مجيب پر سره لاس راغلو او موږ د خپل قوم راغان توباسو د دې چارو ورونو باندې وي همیشه زمانہ راځي چې دې ټول ته تعدیل او دې 2 منټه 2 منټه 2 منټه شي مال دې ګران تبلیغ په باندې تر راځي او بالا اذان خبره ده زه شکریہ ادا کوم یو یوټیوب دا خبرې نو وشو نه غواړم چې پکاره چې خپل ودایا او پکاره چې خپل باندې پروګرامونه څنګه زموږ ځوانان دي زموږ د انوایو ولا او زموږ د سب چې پکاره چې دې پروګرامونه کړي په مګر جوړه کړی دي پټه مګري مګر راځي مګر دا وایي دا زموږ ګرام ده پکاره چې موږ د راډیو د ټول توجه ورکړو زور هڅه به غوښي چې همت سره عمل وشي زور هڅه به غوښي چې همت سره عمل وشي ورځ هغه مشال چې تیاری وي او دې باندې ډېر مهرباني وکړه بشیر او دغه
باندې تشدد د فلسفې څنګه شرقوي نه وو خو چاواڼه والبشر پښتانه او دوی په سینه باندې ګولې د علیم تېښته نه کړې دوی په سینه باندې ګولې د علیم تېښته نه کړې قربانوي په خپله خاوره باندې سر پښتانه او کبیر جړا د خپلو مړو په شماره تېر کړي کبیر جړا د خپلو مړو په شماره یې تېر کړي او محرم مانډي ملګرو اختر پښتانه او د خپل لارښود د غږ سره چې غږ ملګري نه کړو د خپل لارښود د غږ سره چې غږ ملګري نه کړو او دوی به تر هغې پورې داسې دربدر پښتانه او ډېره هر څه د بارودو په نومو وسوځېدل ډېره هر څه د بارودو په نومو وسوځېدل اوس نه چنار ورځې لري او د مکتب پښتانه कमर बशीर बिलोर जरो की जुल्मतोर सहर बशीर बिलोर वो बिगर पर तबौक लकवलाद बाजामान क्लोजानी जती खौर पर मत बांध कुर्बान दिल कम में दुरावली कम में दुरावड़ी बात तुम पैदाशी खुदेरी जाबिल दही चले नव मैदान लो हर दे बहु उला लगा दगर बशीर बिलो हर दे बहु उला लगा दगर बशीर बिलो क्या रूकी जुल्मत उसकी मुस्तहर बशीर बिलो पनावर कवलो पतुश्मन लई जवान वहदत ज़पुख्तनो दर्दोनत ज़क़वाम उचकाई शमल टोलाना की ज़पुख्तोक्लाम नजीबू पदी खौरत ओनवी इंकिलाब मुशर सला बहर वक्ति बशर बशीर बिलो मुशर्तरा बहर वक्ति बशर बशीर बिलो क्यारू की जुल्मतोर सहर बशीर बिलो जंदई लाउ चटा पहाड़ की दनर तोबा हर सूख गई बलदान दोनों फसलों मिनो खरोबा जज्बात कुर्बान है हर दम मिटा कब बुदाम कलारी रात समात पोखो सली तोबा बियारूम दलरोम जबर बशीर बिलो बियारूम दलरोम जबर बशीर बिलो केरो की जुल्मत उसकी सहर बशीर बिलो शमालची शहीद तुफल कौनी बादमत शीन आगाज इनकिलाब औजद जहद अलामत शीन कारवान तद मंजिल लदे दो लगी राखी दटोले काफिले उतुल बोल हिम्मत शीन नो मंजर नुसरानी देख लई खबर बशीर बिलो मंजर नुसरानी देख लई खबर बशीर बिलो केरू की जुल्मतोर सहर बशीर बिलो केरू की जुल्मतोर लकन वल बशीर बिलो